زمونږ او ستاسو په دغه کلي محله کې چې کوم ډاکټران دي لوکل هغې له ته ورشه هغه به تا ته ووایي د ستا د روژې ذمه هغه اخلي دومره هغوی زړور شوي دي هغه تا ته وایي ته ورشي یاره زه بیمار یم هغه تا ته ووایي ستن ولګو یا ډراپ ولګو 100 روپو دپاره روژه ده نه نه روژه پې نه ماتېږي زه دوی نه دا تپوس کړم که یو مفتی انسان یو عالم دین انسان چاته د سر د خوږ ګولۍ په پارچه باندې ولیکي او دوی خبر شي دوی موږ له د دې خبرې اجازه راکوي هلکه ستا څه کار دی یو د پیناډال ګولۍ حالان کې زه به داسې ووایم چې الحمدلله زمونږ او ستاسو په کورو کې 30% دوایي الحمدلله ما ورته خپل ځان نم لیکلی شو نن سبا تجربې د وجې نه خو ډاکټران ما او تا سره دې نه پسم په دې باندې اګري نه دي چې تاسو به ډاکټر له ځئ نو افسوس دی په دوی باندې چې هر څومره لوی ډاکټر دی هغه قطعا مریض ته دا نشي یخ کولی چې مریض ته دی ووایي چې ډراپ ولګوه په هغې باندې ستا روژه نه ماتېږي یا ستن ولګوه ستا روژه په ستن باندې نه ماتېږي که کله یو ډاکټر دا خبره وکړه مریض ته او د دغې روژې نقصان د دغې انسان وکړه دا نقصان یې مکمل په دغې ډاکټر باندې راځي وي دا یاد لره د چا یو روژه خرابول دا څه معمولي خبره ده حدیث مبارک کې راځي یو روژه د رمضان کریم چا خرابه کړه ټول عمر انسان روژه ونیسي د رمضان کریم دغې یو روژې ثواب ته نه رسیده دومره لوی ثواب د زما او د ستا رب کائنات په حضور کې الحمدلله د یوې روژې دومره قدر دی ګوره دا یاد لري نن زار ته خبره کومه او زه دا خپله رایه په تاسو باندې مسلط کوم نه زار ته یو خبره مخې تږدمه په تاسو ذهنونو باندې د ستاسو په عقولو باندې بیا تله ده تاسو دا خبرې وتلئ چې آیا دا اسلام سره مطابق دي که نه دي احتیاط سره مطابق دي که نه دي هغې نه وروستو تاسو ته اختیار دی چې ستاسو د کومو علماو په طرف باندې ځئ په هغې باندې ستاسو باندې څه منع ممانعت نشته ګورئ صاحبانو یاد لرئ انجکشن ستن لګول هغه که په رګ کې ده او هغه که په مټ او په غوښه کې ده همدغه رنګې ډراپ لګول هغه که په رګ کې دی او هغه که په بل ځای کې په بدن کې حاجت ضرورت د انسان راشي آیا په دې باندې روژه ماتېږي که نه ماتېږي زار ته هغه کوم محققانه خبرې دي که نه تحقیق چې څه ته ویل کېږي هغه ورته کوم د علماو لنډې مختصرې په دې خبره کې علما دوه ډلې دي یو ډله د علماو هغوی نظریه او سوچ فکر دا دی چې په ډراپ باندې یا په انجکشن باندې چې په رمضان کریم کې انسان دا ولګوي په هغې باندې روژه نه ماتېږي یو سوچ یو فکر د هغوی دا دی او هغوی سره دلیل څه شی دی دلیل څه پیش کوي هغوی وایي چې ګوره داسې کار دی یو ته ویل کېږي مدخل یو ته ویل کېږي مخرج دوه شیان دي ما په خبرو باندې خو پوهېږئ که نه مدخل څه معنا ده ځای د داخلېدو هغه د خوله په خوله باندې زما او تا یو څیز داخله و او زما او ستا بدن له ځي زه ستا په دې مسله باندې پوهیږم ما ته متوجه اوسئ یو دی مخرج مخرج ویل کېږي د زما او ستا د انسان بدن نه ځای د وتلو او هغه د غټ او د سماتي ځای دی دا دوه ځایان دي د غټ او د سماتي ځای ته ویل کېږي مخرج خولې ته ویل کېږي مدخل نو په دې کې خو د هیچا اختلاف نشته چې په مدخل باندې په خوله باندې یا په مخرج کې د غټو امتیازو په ځای باندې بدن ته یو څیز داخل شي په دې کې د هیچا اختلاف نشته ټولو علماو په نیز باندې دا څیز مفتر دی
روجه د انسان ور سره بالکل ماتږي دي کې څه اختلاف نشته خبره پس شي کې دا اختلاف پس شي کې دی اختلاف په دې کې دی چې آیا د مدخل لا او د مخرج نه دغه دو لارونه دغه دوه لارې د دغه دو لارونه علاوه په بل لار باندې د انسان بدن ته بهر نه یو سیز داخل شي د مدخل او د مخرج نه علاوه بدن کې مټ پرګ باندې بل آیا چې بل یو طرف نه انسان بدن ته یو سیز داخل شي آیا دا مفتر دی کنه روجه ماتونکی دی کنه مفسد دی کنه روجه فاسدی کنه فاسدی دغه خبره کې اختلاف دی د علماء نو بعض علما څه فرمایي بعض علما فرمایي چې د خلینا مدخل او د مقعد او د مخرج نه علاوه چې دغه دوه لیارې دي د دینه علاوه چې بدن ته په بل طرف باندې یو سیز اور داخل شي هغه که د ډراپ په شکل کې دی که انجکشن په شکل کې دی که په مټ کې دی که په رګ کې دی روژه ورسره نه ماتږي دام د علماو یو طایفه ده یو جماعت دی چې دا خبره کوي نور سره ماتږي او ولې نه ماتږي هغوی یې چې ماتیږي روژه د انسان اله چې یو سیز په مدخل یا په مخرج باندې داخل شي او په بدن کې په رګ کې په مټ کې یو شی داخلېدل نو مټ خو نه مدخل دی او نه مخرج دی نه مثال په طور باندې انسان د خوراک لیار ده او نه د انسان د غټو بولو د خارجېدو لیار ده مټ رګ لہذا دی وجنه پستن او په ډراپ باندې روجه نه ماتږي هغوی دا موقف دی دویم لمبر علما او بیا تاسو موازنه وکړئ ځکه چې 1% خو به د چا خبره د بل نه ښایسته وي که نه برابره خو نشي کېدی بس په هغې باندې تاسو عمل کړئ زار ته خپل موقف هم بیانوم زما په نیز باندې یو خادم مزه د علماو یو طالب علم یمه خو زه څار ته وایم چې کوم طرف دی تاسو په ذهن باندې په دې خبره به تاسو پوه شوي زما دویم طرف علما سي دویم طرف علما فرمایي چې نه قانون دا دی چې په مدخل باندې یو سیز داخل شي په خوله باندې یا په مخرج باندې د غټو بولو په لار باندې یو سیز بهر نه داخل شو په دې باندې خو اسم روجه ماته ده خو که د مدخل او د مخرج نه علاوه بدن ته په بله طریقه باندې په بله رګ په طریقه باندې مټ په طریقه باندې ډراپ په طریقه باندې انجکشن په طریقه باندې په بله طریقه باندې بهر نه داسې سیز داخل شو داسې سیز چې په هغې کې د بدن اصلاح وي اصلاح باندې پوهېږئ په هغې کې د بدن فایده وي په هغې کې د بدن روغستیا وي په هغې کې د بدن طاقت او قوت وي په دې باندې بالکل روژه ماتوي